لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. زما محترمو نن به د بیع سلم په باره کې څه مسائل وایو، لیکن د دې نه مخکې د نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دا بیانو د بیع سلم په باره کې. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی نبی علیہ الصلاۃ والسلام چې کله مدینه منورې ته تشریف راوړو نو خلقو با د دې میوو اغستو خرڅولو دپاره یو کال یا دو کاله ټیم دا مقرره نو نبی علیہ الصلاۃ والسلام وفرمایل چې دې کې پیمانه او وزن او مدت دا لازمی چیزونه دي. پیمانه کوي، وزن اعتبار مقرروي او مدت مقرروي چې یو کال لپاره یا دو کالو لپاره. اوس بیع سلم دا څه ته ویل کېږي؟ بیع سلم دی ته ویل کېږي ما یو کس له 10 روپۍ ورکړي چې هلکه ته به ماله 2 میاشتې بعد د دې 10 روپو غنم دا اخلي او د غنمو کومه میاشت کې پلانکی میاشت کې په پلانکی تاریخ به ته ماله د دې غنم اخلي چې کومه میاشت یې وښوله نو هم هغه میاشت کې په هغه تاریخ به ته غنم اخلي. اوس دغه د دواړو معامله دا وشوه چې او صحیح ده. اوس که هغه وخت کې په بازار کې دا غنم ګران وي او که ارزان وي دې له به اعتبار نه وي، بس دغه خبره شوې ده دغه کس به اوس دله غنم دا اخلي. دې ته بیع سلم ویلی کېږي. خو د دې د صحیح کېدو دپاره 6 شرطونه علماو ذکر کړي دي. دې کې لومبی شرط دا دی چې ته کوم شیز اخلي د هغې کیفیت دا به بیانوي چې ماله به دا قسمه غنم راکوي. یو کس دی هغه غنم اخلي نو هغې به د هغې کیفیت معلوموي، کیفیت به بیانوي چې ماله به د پنجاب غنم راکوي یا به ماله د سرحد غنم راکوي یا به ماله د سند غنم راکوي، ماله به غټ غنم راکوي یا به نری غنم راکوي. لومبی شرط پکې دا دی. دویم شرط پکې دا دی چې نرخ به معلوموي چې ته به ماله د امن دا په څو باندې راکوي او څنګه حساب سره به راکوي. دریم شرط پکې دا دی چې ته به د څومره پیسو اخلي، د څومره پیسو به ته اخلي دا پکې مقرر لازم دی. او څلورم شرط پکې دا دی چې دا معامله دواړه په یو ځای وکړي او دا دواړه پیسې بل ته ورکړي. یعنی یو کس دی هغه بل کس ته وایي چې ماله به د دې دومره پیسو غنم په پلانکي میاشت کې اخلي. اوس به دې دا پیسې دغه کس ته حواله کوي، هغه به وله چې څومره مدت دی یاد کړی د هغې کې به ورله غنم اخلي. که دغه وخت کې د پیسې ورنه کړي او دی بار ووته نو دا بیع سلم نه ده، دا ختمه شو، دا باطل شو. یا یو کس ته ورته وایي ماله د 10 روپو به غنم اخلي، 15 روپۍ ورکړې، 15 به بیا درکړم. نو د 15 روپو کې بیع سلم جایز شوه
او باقی چې کم 15 روپۍ نه دي ورکړی چې دا به وروستو درکمه دې کې بیع سلم دا باطل شو. پنځم شرط پکې دا دی چې دې کې به مدت مقرره کم از کم یو میاش، د یو میاش نه کم وخت دې کې نشي مقررولی. زیات ستا خوښه ده چې زیات څومره وخت مقررولی شي، خو د میاش نه کم وخت دا نشي مقررولی. او شپږم شرط پکې دا دی چې ځای تغیین به کوي چې پلانکي ځای ته به مال راړي یا به پلانکي ښار ته به مال دا غنم راړي یا به زما کور ته دا غنم را رسوي. نو دا شپږ شرطونه په دې کې دا دي چې کله تاسو بیع سلم کوئ نو تاسو ته پکار دي چې دا شپږ شرطونه دا لازم واورئ او نورو ملګرو سره یې شیر کړئ. جزاکم الله احسن.